أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. 13 جمعہ میں دا قیامت دا میدان دا گبراہٹ ذکر کڑیو دا یرے میں ویلیو میں بل جمعہ بم پا کسو خبریو زمارون دا دنیا دا امتحان زیدے دلتا منگتا خدای پاک اختیار را کڑی دی چھ نیک عمل کے کہ بد کے و دا دعا مختصر خبری دا نیک عمل بیا خپل مرتبی دی چاہتا فرض وی چاہتا واجب وی چاہتا سنت مؤکدہ وی چاہتا مستحب وی او دا بد و عمال خپل درجے و مرتبی دی چاہتا حرام وی چاہتا مکروہ تحریمی وی چاہتا مکروہ تنزیحی وی او بعضی پکی پدی مینس کی دی غیتا مباح وی اغا تعالی خود اختیار در کردی دی دا جون دا تیرے دو دا سانتیا دا پار نا پکی ثواب شتا پکولو کے و نا پکی سو گناہ شتا. بیا دا قبر مثال دا اوالات تے لکه یو مجرم سکونی سی نو چه جج سزا ورکی دا غین مخ کے دی اوالات کی دا اوالات دا زندگی نا پس والا بیا جج سزا ورکی نو دا قبر اوالات کم سختی وی گوارے خدا یو قانون زمون پا پاکستان کے مشتا پا دنیا کے شتا او دا خیرت هم دی چه پا اوالات کے کمیروزت دا تیر اکڑے او جج و تا مثلا 10 کالا سزا ووری اگا دا اوالات روزے تے کٹ کی وی دادا سم پا جیل کے تیر اکڑے یو کالے مثلا پا اوالات کے تیر کڑی لا ٹرائل شروع ہوئی جج لا فیصلہ نہیں کرے اوالات نا پس جیل تکی خلا فیصلہ نہیں شوے نو دا روز بیا دا قید که یو کالے تیر کڑی او 10 کالا قید چی دا کال تے کٹ کی وی دادا سم تیر کڑے دقی رنگی پا قبر کی تکلیفون و عذابون دی دا خیرت دا حساب کتاب نا پس چا اللہ کم عذاب دل مقرر کرے دی نو دا تے کٹ کئی دا تے رستو کی دا تے بیا کٹ کی دی انسان نا کده دا گناہون دوم رو چا دا قبر پا دا عذابون ختم شو نو بیا خیرت نا پس دا حساب کتاب نا پس والا اللہ دوزخ نور کئی او کو گناہ دیر زیادہ وا او دا قبر عذاب کمو نو بیا غا حساب کتاب کے دا غا لگبت منحاشی و باقی سزا با ملاوی نو دا قیامت روز دا حساب کتاب روز دا پا خدای دیر اگران روز دا حضرت عائشہ صدیقہ غندی بی بی کہ حضور پاک فرمائی دا زما دا جنت بی بی دا با جنت کے ما سر مرگری ہوئی او زما زوجہ دا زما خضر دا جنت دا دنیا ہم او دا جنت ہم بیا ہم چی کلب دا قیامت در وزے سوچ راغے نو پا جڑا بشوا نو اوخ کے بے دمرو بے دے چی بیا بے لوپٹا لمدکلا نو دا حضور پاک نے اوزل تپوسو کو وی دا اللہ رسول دا قیامت پا میدان کے بدے کم زے گورم گورے یہ رب غالبا حضور پاک و تو فرمائل اے عائشے درے زینو میں کہ میں گورا دلتا نبا نخطا کے گا یا میں دا حوض کوثر پا غاڑا گورا حوض کوثر دا قیامت پا میدان کے یو لوی چینا دا یو حوض دی دا بو رسول اللہ مبارک فرمایو بے دا شاتو نخوگی دی دا پیو نسپینی دی و دا وور نیخی دی او ای پاگی چکم لوخی پراتری پا غانا اکثر نجوم السما دا اسمان دستور نم زیاد دی او دا اسمان دستور پشان بچمک او پلقار بکی خشتخ کلی او حضور پاک فرمائی کہ دا ہر پیغمبر خپل حوض دے خود ما دا حوض نم کوثر دے او دا پا جنت کم دے او پا محشر کم دے نو حضور پاک پا باز خوش قسمت اللہ پا خپل لاس باندے او باورکے فرمائی وی یو ڈل بداسی چی مال براروان یو فرشتے بے منی کی نبے پریدی لکا پردیو خان چے ساڑے خپل پٹی تا خپل اوبوتا نپریدی نو زب آواز ورکم او صحابی دا خود ماغا مرگری دی دا ولی مانا اڑوے نو آغی براتاوی چے
تا ته پته نه لګي ما احدثو بعدک ستا نه پس دوی څه کړي دي دا هغه خلک دي چې د 2-3 ورځو مسلمانانو او د حضور پاک د وفات نه پس دا بیا مرتد شو وړکې له اسلام پوره نو ناسته دا هغه خلک وو چا د زکات نه انکار وکړه څوک څه شو څوک څه شو ابرانه خوا ورواړی نو وی عایشې یا به د حوض کوثر په غاړه ملته مې ګوره یا به کم وخت کې چې زما امت سره حساب کتاب کېږي میزان ورته وی تله میزان العمل د هغې تلې په خوا کې مې ګوره چې زما امت سره حساب کتاب کېږي دا ډېره غټه تله ده د مارون حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال کړی وي خدای دا تله راته چې ورته وخوله بېهوشه را پرېوت حالانکه حدیث کې راځي کان اعبد البشر چې اب داود علیه السلام په ټولو بندګانو کې زیات عبادت گزار ډېرې خدای ته ژړلې چې هوش کې راغی یا الله وی دا خو دومره غټه ده که دا 7 آسمانونه او 7 ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې به ځای شي پروردګاره دا به زموږ په عمل څنګه ډکېږي الله فرمایل ای داوده چې زه وغواړم نو په یو کجوره یم ډکولی شم الله ډېر رحیم او کریم دی ښکلی عمل چې بنده کوي نو هغه وزندار شي وزندار د هغې داسې مثال لکه د سره زر چې وزندار او چې ښکلی عمل نی بیکاره عملي د هغې داسې مثال لکه د مالوچو یا د بورې یا د بوسو ډمبر عمل ډېر دی خو وزن پکې نشته او ښکلی عمل هغې ته وایي چې سړی خشته وکړي وایي 2 رکاته مونځ وکړه خو خشته ښکلی وکړه اوږد قیام پکې وکړه تلاوت د قرآن شریف پکې وکړه خشته قومه وکړه رکوع او سجده وکړه او ډېر خشوع خضوع سره وکړه الله ته پکې ځان متوجه کړه په خدای چې دا د هغې 20 رکاتو نه چې ډز ډوز د جوړ کړی او منډې دې والي د هغې نه دا 2 بهتر دي دا 2 نفله زه اکثر یو مثال ورکوم تاسو ته مې ویلي د ښکلی عمل دا مثال دی او د کمزوري عمل ښه دی خو کمزوری دی لکه ما وی چې د یو سړي د زوی وادي یو دوست وله مټۍ راوړي 4 کیلو مټۍ 4 اسره او شنه او سپین هر څه پکې وي او په یو شاپینګ بیگ کې واچي د پلاسټک په تیلی کې اولاد امین په شانتې بیا په موټر سایکل شاته ځان پسې وتړي چې هلته یوسي هغه تیلی چې دی کور ته دننه کي دا څه دي دا جي زما دوست دی زید یې نوم دی د پلانکي پېښور ښار دی او دا زما د زوی په مبارکۍ کې هغه دا مټۍ راوړې ده 4 کیلو غټ ډمبر دی نو چې ښځه یې کولو کړي نو د هغې نه دننه چوري جوړه شوې هغه ټول جړقېدلي بوتاوه ته جوړه شوې بوتاوه نو ښځه وایي چې دې سره څه وکړم دا خو نه میلمه ته یې ښودی شم ځکه تور سپین یو بل سره ټول ګډوډ شوي دي د هغې غریب نه خو نن سبا په 1000 روپۍ نه پاسه مټۍ ده 4-5 روپۍ ته یې بېسه لاړې دا نه میلمه ته یې ښودی شم چوري ته جوړه ده بس دا به غوا تا چوم بوتاوه ده ډېر ښه دوست دی دا پېښورې زید ډېر ښه دوست دی بس یو پلکی نیمګړی دی نور پوره دی د قمقل په شاپینګ بیگ کې څو کچۍ مټۍ بل یو دوست دی د امین په شان هغه 1 کیلو مټۍ واغېسته خو په پچۍ کې کېښوده ښکلې پچۍ او د پاسه پې دوکاندار ګلان هم کېښودل پلاسټک یې پې د پاسه وغوړو او ښه مزېدار یې پچۍ راوړه ورکړه دا ستا د زوی وادو دا مې دله راوړه 1 کیلو چې ښځې ته یې وښي او د امین ډېر ښه سړی دی وګوره څونه خشته مټۍ یې راوړه دا اوس کور کې هم خوړی شو میلمه ته مې ښودی شو چاله یې ګفټ کې هم لیږلی شو دې ته وایي ګوره هغه مخکې 4 کیلو وه دا 1 کیلو لیکن کومه مزېداره وختله دا وروستنی دا کیلو دقه رنګې ګفټ کې دا خپل عبادت د الله له ورکوئ عبادت چا ته ښې الله ته عبادت چا دپاره کې الله له نو چې ګفټ ته جوړ کې خشته وکړې ښکلې عبادت وکړې نو الله پې خوشحالېږي دقه رنګې چا خیرات او صدقه کې پټ حضور پاک فرمایي چې په دې ښي لاس یې ورکې چې دا ګس لاس هم درنه خبر نشي
او خم چې څوک محتاج ای هغه له ورکه یا د دین طالب العلم یا عالمی یا حافظی یا جمعاتی یا مدرسې یا کونډه ده یا مسکین دی یا یتیم دی او هغې له پټې ورکې اړه دې پې خپه شو ور دې کړې دې کې اجر ډېر زیات نو حضور پاک فرمایي چې الله وفرمایل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې م ډکولی شم دا تله او ورنه چې عمل خرابي اوس دا تله به ښکته پورته کېږي نگرانی به څوک کوي رب العالمین خو داسې په اسانه به د حساب کتاب نه کېږي زمارو دا خلک به دې په خولو کې جب جب پراتی د چا خوله د کونډو پورې د چا د نامه پورې او د چا د دې خولې پورې او نور به یو میل راښکته شوي یعنی میل به رس انسان سر ته نږدې وي مرګ هلته شته نه نه بیماري شته نه ډاکټر شته او نه حکمت شته یو میل به د سر نه اوچتې دا نور او د دنیا اوبه خو سطح اواره ساتي یو شاني او هلته به داسې ني د هر چا خوله به هم د هغه نه بیږي او هغه پورې به ولاړی لکه د جامې په شان د خلق به پریشانۍ کې به پراتی جرګې به کوي اخره کې به حضور پاک سپارش وکړي نو حساب کتاب به شروع شي زمانو او چې حساب کتاب شروع کېږي نو درېیمه شپېلۍ به والي کېږي امام قرطبي لیکلي په تذکره کې یوه شپېلۍ به ووالي شي دا دنیا به فنا شي دویمه شپېلۍ ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون چې دویمه شپېلۍ ووالي شي نو دا خلک به د قبرونو نه راپاسي په قبر کې دی او که په هر ځای کې چې دی دا خاورې او ایرې دا ډوکې دا ذرات دا به راغونډ شي او دغه میدان به ورته الله جوړ کړي بله ځمکه به دا ځمکه به ختمه شي بله ځمکه به یو شان اواره ځمکه به نه به پکې غونډۍ وي نه به غر وي نه به ښکته نه به پورته دومره اواره ځمکه به تکه سپینه خشته او داسې به د خلکو اواز تیزي داسې لکه مثلا اوس چې یو ماشوم اواز کوي پټې دغلته اورېدلی کېږي یا یو بوډا اواز کوي دغلته اورېدلی کېږي او چې ښه تکړه سړی اواز کوي نو اواز یې لرې پورې اورېدلی کېږي ابا داسې د خلکو اوازونه تیري چې ټول محشر والا به اوازونه اوري او د سترګو نظر به دومره تیزي د چا نظر دغه ځای پورې لګي چا دې ځای پورې د چا هلته اسمع بهم و ابصر بهم قرآن شریف کې خو د کافرانو ذکر کېږي لیکن علما لیکي چې د هر انسان نظر به دومره تیزي چې دا ټول دنیا به دا ټول خلک به ویني دا به ښکاري هغه نظام جدا دی د دنیا د نظام د خلکو وجودونه به غټي داسې بني لکه دا اوسني وجودونه مرګ پکې نشته بیماری نشته تکلیف هم شته او خوشحالي هم پکې شته نو درېیمه شپېلۍ به ووالي شي چې درېیمه شپېلۍ ووالي شي فاذا نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات فصعق من فی الارض چې څه دي ټول به بېهوشه پرېوځي درېیمه شپېلۍ سره دا درېیمه شپېلۍ څه دپاره والي کېږي د الله د په عرش تجلي به کېږي حساب کتاب به شروع کېږي ټول به بېهوشه شي نو څلورمه شپېلۍ چې ووالي شي نو دا ټول به په هوش کې راشي نو د الله د عرش مبارک تجلي به شوي نو حساب کتاب به شروع شي نو رسول الله مبارک فرمایي وایي چې درېیمه شپېلۍ ووالي شي وایي زه به هم بېهوشه شم او دا ټول خلک به پې بېهوشۍ پرېوځي د ټولو نه مخکې به سر اوچت کړم نو چې سر اوچت کړم نو زه به وګورم نو فاذا انا بموسی موسی علیه السلام به آخذ بقائمة من قوائم العرش د عرش خپه به د خدای نیولي وی ما ته دا پته نشته چې د ما نه مخکې دی په هوش کې راغلی دی او که نه په کوهي تور کې دی بېهوشه شوی نو د هغې بدل ولا خدای خلاص که الا ماشاء الله بدل خلاص که دی بېهوشه شوی نه دی دا څلورمه شپېلۍ سره به حساب کتاب شروع شي په خدای قسم ورونو ډېره ګرانه ده ځکه حدیث کې راځي الله به آدم علیه السلام ته آواز کوي یا آدمو قم عند الميزان اے آدم تل سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک د خپلو بچو په منځ کې مې تا نه قاضي جوړ کړو تا له مې انصاف درکړو ځه ودرېږه شابه ستا بچو سره حساب کتاب کوم ته مې فیصله کوونکې کړې ما چا سره زیاتې کړي یا تاوان کړي نو ته ووایې ودرېږه ورته
الله ظلم نه کوي نو زیاتې کوي. آدم علیه السلام د جنت د جامې به وله الله ورکړي، د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به یې چولي او دی به ودرېږي او داسې به یې وجود رپېږي، پریشانه به ولې؟ ځکه اولاد دی، که نوسي دی که کړوسي دي، څوک به دوزخ ته دی او څوک به جنت ته دی. دقسې به ولاړ غږ نشي کولی، پیغمبران به غږ نشي کولی، کشف به نشي کولی. د الله زور دی. دنیا کې خدای ورکړي دي، موږ له هر سره کړي څه چې غواړو خدای په دنیا کې راکوي. لاس او خپې د روغ صحت درکړی دی. که څوک یې په دنیا کې نیمګړی کړی دی هلته به د هغې بدل خدای ورکوي. دنیا کې په چا پریشاني راوستله هلته به بدل ورکوي. دنیا کې سړی ښه خوشحاله دی هلته به وایي دنیا کې د خوشحالي تېره کړې ده سره دې خوا کې. چې کوم پیغمبر امت سره حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ. کرام الکاتبین فرشتې چې چا لیکل کړي چې چا سره حساب کتاب کېږي، مثلا ما سره کېږي، نو چې څومره فرشتو زما نیکۍ بدی لیکلي دا به فورا حاضرې شي. نیکي خو ما ډېره کړې وه، د کمه لیکلې ده چې هغه هلته موجود ناست دی وغیره ته هر څه مخامخ. دا خلک به اول انکار هم کوي، دا کافران به والله ما کنا مشرکین، مونږ خو کفر نه دی کړی. قرآن شریف کې الله فرمایي په سورت یاسین کې الیوم نختم افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. په خوله به مهر ولګي، اندامونه به ګوی شو. ملک الموت به ولاړ سره د خپلو ملګرو، چا چې ساګانې ایستې دي. چې څوک دا ونه وایي چې ده خو ما نه پالکانه کې څه ایستې به به فورا وایي چې الله تا راته په دغه ټایم حکم کړی دغه ما سره ثبوت ما ته څه ایسته. د الله د حکم نه بغیر په خدای که ملک الموت هم رپوالی شي. او جبریل علیه السلام به د تلې ډنډه نیولي او الله به په خپله نګراني کوي. او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ. او د ټولو نه مخکې به چې حساب کتاب کېږي نو د رسول الله مبارک امت سره به کېږي، موږ سره به امت سره حساب به کېږي. نحن الاخرون السابقون یوم القیامه. اخره کې راغلي او قیامت پر د ټولو نه مخکې به موږ سره حساب کتاب کېږي. او بیا چې حساب کتاب کېږي د مارونو ګورې خبره که د حساب کتاب چې په خدای قسم هر سړی غرق دی. زما څه دي چې ما سره به الله زه به یم چې خدای ما منځونه کړي دي، دا مړه ده ما څه منځونه دي. ټول پکې سوچونه د دنیا سوچونه دي. خدای ما خو صدقه او زکات ورکړی دی. څه زکات صدقې؟ زموږ څه صدقې؟ زموږ څه زکاتونه؟ خیرات مې کړی دی. پلار مړو ده پسې خو ما خیرات کړی دی. دې ته خیرات و چې دا مونږ کم کوو. ما خو جیب د زوی واده ولیمه مې ورکړې، ډوډۍ مې ورکړې، ستا په نوم مې ورکړې، د الله دوه میخې مې لالې کړې وې. دا خراب دعوت پیغمبر فرمایي د ټولو نه خراب دعوت هغه دی چې مالداران وله بللي کېږي او غریبانان پتې شړلي کېږي. ولې موږ په دې ودونو کې او په دې خادو کې او په دې دعوتونو کې په دروازه کوتک والا نه ودرول. مسکین فقیر غریب راشي خوش اچھا درې اخوا کې معصومان معصوم ورته موږ وایو. دا اصل کې معصوم دی، د ګناه نه پاک. قسم په خدای حضور پاک له چې بچا نوې میوه راوړه نو معصوم به یې کته چې ټولو کې راکوټې معصوم به هغه له به یې مخکې ورکړه. نوې میوه چې راشي خلک ورته خوشحاله. موږ له چې نوې میوه راشي موږ زر دیوال ته مخ کړپ ته وباسو. نوې میوه چې براله په ماشومانو کې چې به کار به کوټې یو ماشوم په میوه خوشحالي بل دی د ګناه نه پاک دی، د ګناه نه پاک. هلکه دا تاسو چې ما علماو له وړئ حافظانو له ولې یاره نسبتا ګناه کمه ده د قرآن خدمت کې زده کولو د ماشوم ګناه شته دی. ماشوم له به ورکول موږ څه چل کوو ماشومان اخوځه سترګې ورته په تندي کې هغه پس خورده روجي چې د خلکو نه پاتې شي هغه په غوری کې راغونډې کړو هغه یتیمانانو ته هغه ماشومانو ته او غریبانانو ته کېږي. دا خو هلکه ولې داسې کوو؟ خدای دپاره کې کنې ریاله کې ریاله کې بیا چې څه خوښۍ کوه اخرت کې ثواب نشته. او که د الله دپاره کې خو دا زیات محتاج لري دا ماشومان.
څونه روجې به دا ماشومان خوري دا ووایه په خدای چې دا کم ماشومان راغلي چې یو دیګ باندې خو واړه پټې دونه خوراک او دا مسکینان یاره یو خبره ده ګوتی ورسره مه پرېږدی خیر ځکه باید ظالمان ګوتی ډکوي پلاستیک ګوتی نن هر چا سره په بډه کې منډلي او ښځې توبه وایي خدای پاک ښځې خو چې هره یوه کور ته ماسخوتن او مازدیګر دي نو پلاستیک ګوتی پخوا دا هم دا ښه شو چې پلاستیک پخوا وی د کور والا لوښي غونډ وړل وی بیا به یې دله راوړو نوي لوښي به درینه به یې راکوز کړله بیا به یې دله راوړو بس خبره ختم بیا یې چېرته څوک راوړي بیا راوړل موړل نشته تد ختم خو ما خو درله لېږلی نه ما خو نه دی وړی وایي دا خو به هغه پلانکې وړي هغه غونډ لوښي به یې وال اوس د پلاستیک ګوتی راوباسي او ړومبی غوری خو د یو ښځې ده چې کومه پکې منیټره په دې ښځو کې منیټرې شته چې کومه پکې لږه تکړې او منیټرې په ړومبی غوری د پلاستیک ګوتی ته لاړه پخوا به بیا په لوپټو کې چې قیمتي لوپټه به یې په روجو شرموله ما ولې مازدیګر ماښام ورته خاوند په تبه کور کې ناست دي او دا ورته نیغه نیغه ما دله روجې مې دا یې دله راوړی د ترور د زوی او د ماما د لور چې ورته توت ته یې تورۍ ختلې ده د هغې واده دا مې دله روجې راوړلې هم ورته خوشحالي ارامې روجې ارامې د غلا روجې په غلا دا به نه کوي دا ګناه ده دا ناروا ده دا ډوډۍ چې څوک چاته کیني دې ته اباحت وي تملیک نه دی زموږ طالبان پې پوهېږي دا دې دپاره چې څومره خورې هغه اخره باقي د کور والا ده دا تملیک نه دی چې ته یې په ګوتی کې اچوړی دا به نه کوې ختم له دې څوک بوځي ملایانو طالبانو ته م اول ته ختم وکړې او مټۍ درته کېږدي او ته ګوتی راوباسې مټۍ هغې کې واچوې نور دې هم غرق کړل هلکه وي ته خورې تا خو مری خرابه ده هغه ملګري ته وایي نه بس زما مری ټیک نه بل ته وایي ستا خو هم ټوخې که نه یا بس راکړه دې ګوتی کې واچې جیب کې واچې دا ګناه ده په خدای چې ګناه قسم دی چې دا ګناه د اباحت د دې دپاره یې کېښوده چې څومره ته خورې وخوره باقي د کور والا دا ګوره د حدیثو سنتو پوټي پوټي شته نظر کوې نو زما وروڼو خبره مې دې پورې کړې زه به دا خیرات ښیم دا چې ماشومان مې ترې شړلي دي زه به دا صدقه الله ته ښیم چې دا مسکینان یتیمانان مې ترې شړلي دي زه به روجه ښیم او په اوړي کې مې روجه نیولې ده خدایا سخته ګرمي وه پېشمنۍ دې پسه کړې وایه او روجه ماته دې پسه کړې د پردي پټي نه چې دې ګوپي را پرې کړې او دې پخ کړې او غالوګان چې د شپې تلې وې او پردي پټي نه دې دوبچه والې و په هغې دې روجه ماته کړه کړي دي که نه څه به کوې اوس عملونه مونه زمونږ بېکار عملونه دي ما د الله نه به امید لرو چې خدای پاک یې قبول کړي په خدای کولی که پوره حساب کتاب شروع رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت د ګناه نه معصوم پاک هغه عمل چې د پیغمبر د عمل نه درون او وزندار عمل د بل چا کېدی نه شي هغه اخلاص لیکن حضور پاک څه فرمایي او ما زم که خدای پاک را سره حساب کتاب پیغمبر سره رشته دی دغه ګناه نشته حساب کتاب خو دې دپاره چې د یو سړي یو خوا ګنې بل خوا نیکي وتلي چې کم یو ډېر دی د پیغمبر ګناه نشته لیکن په خدای قسم چې پیغمبران هم هلته وایي رب سلم سلم ځان لمه ومطلم داسې اسانه خبره نه ده رب العالمین په خپله در سره نګراني کوي او الله په خپل حساب کتاب درته کوي او دا دی توفیری نو دا ټولې خبرې هم دغه دي یو دی چې یو سړی څوک وبلي لکه بشیر جان څوک ډوډۍ راوبلي دا مثال درکړم نو ده سره به ملګري خامخی دی بغیر ملګري تللی نه شي نو ده ته کې ویلي هم نه چې ځان سره ملګري راوله خو ملګري ورسره په کیسې به سم خوړی شي یا ما ته چې څوک دعوت راکړي نو ټولو خلکو ته پته را چې ما سره م یو پګه ګرځي دو درې کسره سره ګرځي بغیر د دو درېو نه زه ګرځم نه خلکو ته پتې دې ته دلالتن اذن وایي زه به لنډ مثال درکړم چې تاسو پوه شئ حضور پاک یو ځای کې ناست و یو صحابي ورله دعوت ورکړ شپږ کسانو غالبا چې لاړل په لاره ورسره یو زیاتي ملګری شو هغه کوربه ته وایي ملګري چې تا دعوت راکو نو دا پکې نو دی را سره په لاره ملګري شو که اجازت ورکوې خو ډوډۍ به وخوري او که نه ورکوې دی به واپس ځي وایي نه قد اجزت له ده له مې اجازت ورکړه بهر کې زما وروڼو
خبرې د حساب کتاب دي نو قصه ګرانه ده ډېره زیاته خو نه داسې به نه الله به ډېره مهرباني کوي الله به ډېر کرم کوي الله به ډېر رحم کوي من حوسب عذب من حوسب چا سره چې حساب وشو تباه شو عایشه بیبي فرمایي چې د الله رسوله قرآن شریف کې خو الله فرمایي فسوف یحاسب حسابا یسیرا چې ډېرو خلکو سره به آسان حساب کتاب کېږي وی عایشې ذلک العرض ولکن من نوقش هلکا که پوره حساب کتاب وشو هر سړی تباه دی خو خدای به څه کوي الله هم زمونږ کمزورتیا ته ګوري الله هم زمونږ عاجزۍ ته ګوري دی خو راشه یو به راولي دا حدیث کې راځي الله به د خپل اولې پې د پاسه دا لاس به پې کېږي زمونږ د لاس په شان لاس د الله نه دی مطلب دا دی چې الله به ځان ته رانږدې کړي فلانکي اتعرف ذنب کذا ذنب کذا فلانکي ګناه دې کړې ده پېژنې دا وړې وړې به ورته الله رامخ کړي دی به یې الله کړی وي خو د زړه کې به دې وایي حضور حدیث دی چې خدایه دې کې ما غټې هم کړي دي غټې راته را مخکې نه کې ګنې تبه بیا به ورته وي پلانکې وړې ګناه دا واړه واړه به ورته یو یادوي او کړي مې او دې وړه کې وایي چې خدایه غټ خو دې راته ښکاره نه کړل ورې هغه را ښکاره نه کړي نو چې هغه ورته یو څو ذکر کړي نو څه به وایي ای بنده ځه دا ګناهونه مې درته په نیکو باندې بدل کړي نو چې خبره د تبدیلی شوه وی یا الله وی دلته خو څه ګناهونه ما کړي وو خو دې راته را مخکې نه کړل لاول ته یېرېده مطلب دا چې د خبره د بدل شو نو چې واړه په وړو نیکو بدلېږي نو غټ ګناهونه به په غټو بدلېږي الله څه وی په دنیا کې مې همدغه ګناهونه پټ ساتلي څوک مې پې نو خبر کړی تا کول خو ما څوک نو خبر کړی نن یې دله پټومه ځه امې دله مخکې په نیکو بدل کړی اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات د بیت الله په خوا کې یو ځای کې یو ځل ولاړم یو زنانه الله ته جړل او د بیت الله ته دا مخ په دې دیوال یې ښودی څوک د انډونیشیا و که د ملیشیا وه مشره ښځه ما مخ بل طرف ته واړو خو د هغې ما ځکه هلته خلک انتظار ډېر زیات کوي یو بل پسې ولاړ زه ترې لږه خوا شوم خو د هغې یو ټکې مې ډېر خوښ شو د هغې یو دعا مې ډېره خوښه شوه اوس هم چې د ما یادي نو زه هغه دعا کوم هغه جاړي خدای ته خوی ما والله آواز ورکړه مې دغه خفض آواز کم کا چې آواز په زوره مه کوه هغه وایي اللهم بدل سیئاتی بالحسنات او تاسو ته معنا کوم تاسو هم داسې وایئ وی یا الله زما ګناهونه په نیکو بدل کا زما ګناه کوي چې معاف کا هم ټیک شوه خو که دا دې وایي چې په نیکو بدل کا نو ګناه معاف هم شو الله قادر دی او رحیم ذات دی په خپلو بندګانو په خدای که مور دونه په بچي مهربان رسونه چې الله مهربان خو د مارونو څه خو ابورې زوی څه خو بویه کنه مستی خو مه کوه کنه تکبر مه کوه معافي خو دې غواړه ورته لږ وجاړه ما خو 3 جمعې له جړه باندې تاسو ته تقریر وکړو نو دغه تله باندې به حساب کتاب شروع شي د حضور پاک و مصر او چې د حضور پاک و مصر حساب کتاب کېږي د لومبې به چا نه کېږي نو حافظ ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی و ان کان فیه کلام دا طالبان پې پوه شو د ما په دې ټکي رسول الله مبارک ته به آواز وکړي و یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې د دې شروع کړم او حضور پاک فرمایي دا وخت په ما ډېر سخت دی څوک مخکې کړ وی مخکې که یو کس نو د ښي طرف ته حضرت ابوبکر ولاړ دی ګس طرف ته حضرت عمر ولاړ دی ابوبکر ور مخکې شو او الله سره کاږي نه د الله د طاقت نشم کړی نه راکړه دی خوش نه الله د طاقت بالکل نشم او دا حدیث په الدرة الفاخره فی احوال الاخره کې امام غزالی م لیکلی دی احواله مې درکړه خو ګورې ما درته مخکې وی طالبان پې پوهېږي وین کان فیه کلام خیر ترغیب دپاره یې وی مخکې شه ابدان را کاږي نه دغه عمر مخکې که وایي نه الله مخکې هغه که خو الله یې لومبي حساب کتاب او بیا خو ګران کار په دې او رسول الله مبارک به هم جاړي او صحابه به هم جاړي خدای مستغني بادشاه
الله په چا څه پروا لري او ګناه که د یو انسان نشته کم هم ده خو د الله پاک نعمتونه ډېر الله دې کې په دا پریشانه حضور پاک صحابه ټول په جړه سر د یو هم لاس راکاږي نه بل څوک ورنه دې کې به الله اعلان وکړي ای محمد صلی الله علیه وسلم تا په دنیا کې یو څو نومونه اخیستي دي چې دا به جنت ته ځي تا نه دروغجن کوم لومړی نوم تا اخیستی دی ابوبکر فی الجنه ابوبکر به جنت ته عمر فی الجنه عثمان فی الجنه علی فی الجنه طلحة فی الجنه زبیر بن العوام فی الجنه سعد بن ابي وقاص لس نمونه دی اخیستی دی طالبان ورته عشره مبشره دا لحاظه دا لس واړه دی تا دروغجن کوم خو نه دا د بې حسابه بې کتابه جنت ته راوړي او بل خود بخاری مسلم ترمذی حدیث ته او یا زره کسان به الله منتخب کی دا به بې حسابه بې کتابه جنت ته ماشومان چې کوم ماشوموالي کې مړه دي دا بې حسابه کتاب لیونیان چې کوم په لیونتوب پیدا دي مړه دي دا بې حسابه بې کتابه جنت ته دي او پیغمبران هم بې حسابه بې کتابه جنت ته دي بیا به حساب کتاب شروع شي نو ګزاره به کوي الله ډېره ګزاره به کوي سوف يحاسب حسابا يسيرا قرآن شریف کې الله ترغیبا وي آسان حساب به کوم لکه دا ګناه دې کړې وه دا دې کړې دا دې کړې دا دې کړې ده مړه دا مې به خالي معاف مې کړه خو چې دا چا ډېره سرکشي کړې و تکبر یې د خدای په مقابله کې کړي او دین پورې قرآن پورې خنداګانې کړي او ګیرې پورې پټکي او د پیغمبر سنتو پورې استهزا کړي دا به بیا په جهنم کې ورمنډي دا داسې نه پرېږدي دا ګران کار دی د حضور پاک جلیل القدر صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېږي جاړي 5304 احادیث امت ته رسول 5374 ډېره مضبوطه حافظه وه چې شیبو خلکو به پې سوال کو هلکه دی خو سن 7 هجري کې راغلی دی دا خو څه 3 کاله څه د پاسه د پیغمبر سره ژوند تېر شوی دی او دومره حدیث هغه څه وایي هغه وی حضرت ابو هریره ویو زما وخت کم دی خو زه د پیغمبر نه جدا شوی نه ما زندگی د خپل محبوب سره خوا کې تېره کړه چې څه ویلي ما یاد کړي او زما به یېرېدل یو ځل مې حضور پاک ته عرض وکړه الله رسوله تا نه چې څه اورم یېرېږي مې وی صادر دې خور کا او صدرېدا اکا وی صادر مې خور کا وی پیغمبر مبارک څه الفاظ وفرمیل زما صادر کې چوپ کړل وی سینې پورې ومږه وی سینې پورې مې هغه صادر ومږه په قسم په خدای که د هغې نه پس رانه یو حرف هم یېر شوي دغه ابو هریره ځان له یو مزې جوړ کړی نن سبا خلک تسبیح دي که نه هغه مزې جوړ کړی مولا علي قاري لیکلي مرقات او حافظ ابن کثیر هم په بدایه کې لیکلي 2 حوالې مې درکړه یو مزې جوړ کړی ځان له حضرت ابو هریره او صاحب هغې له 1000 غوټې ورکړې وې 1000 یو غوټه به یې وړوله په هغې به تسبیحات وې سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا تسبیحات به د ابو هریره او صاحب من دا یو خبره هم واوره چې مولا علي قاري وایي دا مولا علي قاري لیکلی دی کان لابي هریره خیط فيه عقد کثیرة یسبح بها او بل هم واوره چې ستا ذهن کې راشي اله به اوده کېده چې 12000 کرته به استغفار وایي 12000 کرت به استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله او دا دون استغفار ولې ویم وی استغفر الله بقدر ذنوبي چې څونه مې ګناهونه دي نو دونه بخښنه روزانه غواړم ګناه کم دی د حدیثو درس یې کوم خدا به ورته ذهن ته راتلل 12000 کرته دا به استغفار وي نو هله به اوده کېده او سیده مولا علي قاري مرقات کې لیکلي او یو تیلی وه په هغې کې کاڼی یې چولي یو کاڼی به سته او تسبیحات به سبحان الله الحمدلله چې به یې ښکته شو نو انوینځې ته به دا تسبیح دا کاڼي راغونډ کړه بیا تیلی کې واچوه د تسبو غوندې مثال
او شب بیداری څنګه شپې په 3 ځای تقسیم کړې وه یو حصه کې به د عبادت کو بیا چې به بیا به ښځه پاسولو یو څه شب عبادت وکړه بیا به یو وینځه به پاسوي ته عبادت کوه چې زما په کور کې ټوله شپه د الله عبادت کېږي او بې هوشه به پروت د حضور پاک د منبر او د کوټې په منځ کې یو ځل خشته رومال ورسره په هغې یې پوزه پاکوله بخ بخ واه واه ابو هریره د ریخمو په ټوکړه کې پوزې پاکوي ریخم نو د پټ سر نه کتان ورته وي پاج ورته وي د پاج په ټوکړه کې قیمتي په جلا شو هغه وخت راباندې راته رایاد شو چې د حضور پاک د منبر او د کوټې منځ کې بېهوشه پروت وم خلکو به وی ابو هریره لیونی دی وي په خدای قسم که لیونی به وم لتې به خلکو راکولې چې دا لیونی شوی وایي د لوږې د لاسه او بېهوش ډوډۍ نه میلاوي داسې وخت په ما تېر دی چې ما سپلی نه دي پخپو کړی دغسې به ګرځېدم دا ابو هریره په دمشق کې مړ دی وفات شوی سن 57 58 یا 59 کې خو راجح قول دا چې مدینه کې وفات دی او د مدینې قبرستان کې دفن دی دومره د پیغمبر نږدې صحابي او بیا زمارونو چې مړ کېده نو جاړي په سلګو نو چا ورته ابو هریره جاړې ولې لږ ساعت پس د حضور پاک سره ملاقات کېږي صحابه به دغسې یو بل ته وي زما سلام به حضور پاک ته رسوي او ته جاړې وی او جاړم ولې وی سامان کم دی او سفر ډېر اوږد زمانونو واقعي کې سړی دوبۍ ته لاړ شي کال پس 2-3 به راشي که انګلینډ ته سعودي ته لاړ شي نو 3-4 کاله پس خو به راشي خو د مرګ په سفر چې کوم ورغلی دی بیا نه راځي ختم سوچ کو کله کله خدایه کورونه م ځان له جوړ کړل بسترې م ځان له برابر کې سیګان م ولګول ایټرې م ځان ته ولګول او چې کله سړی مري چې څه حالت وي د هر څه ته به نیغ نیغ ګوري د بچو ته د ښځې ته د وروڼو ته د مال ته دولت ته او دې ته نیغ روان دی او بیا نه راځي د موالي صاحب چې مونږ کله جنازه دقه زما اکثر په دې ذهن مې زور واغېشت او چې کله مو جنازه واغېشته او د دروازې له مو ایستله ما بیا به دې په دې دروازه نه راځي ختم قوت انسان ابو هریره غوندې شخصیت وی سفر ډېر اوږد دی او سامان کم زما وروڼو موږ سره څه دي موږ سره دي څه زه ما ته یو سړی زه ما ته دې وایي تا سره اسم نه څه دي اسم نشته د الله د رحم نه امید لرو مایوسي به نه کوو الله دونه رحم وکړه په موږ چې ایمان یې راکړه د یو بهترین پیغمبر امتیان یې وګرځو ژوند یې راکړه روغ صحت یې راکړه دا اوس چې تاسو دلته راغلی دا د الله پړه کې د جمعې د مانځه چولې دا د الله مینه ده تاسو سره دا تاسو چې سبحان الله وایي الحمدلله وایي دا د الله پړه کې واچولو ته یې ووایي دا ته چې روژه نیسې صدقه ورکې یارون ډېرې لنډې ورځې دي یو خبره خو زما ومنئ ډېرې لنډې ورځې دي حضور پاک به د ګل او د زیارت روژه نیول د ګل او د زیارت روژې لګي ونیسئ که طاقت لري ونیسئ روژې د ګل د زیارت دا به حضور پاک نیوله په روژه الله ډېر خوشحالي او چې وستې کېږي صدقه ورکوه دا صدقه یا غریب لا مسکین لا کونډې لا رنډې لا جومات لا ښه دا ده چې ملا طالب حافظ دی خلکو له ورکړه دې ته مه ګوره مالدار دی که غریب دین کې به استعمال کړي صدقې ورکوي په دې الله خوشحالېږي مصیبت پې خدای ختمي روجې نیسئ نفل کوي 2 رکعاته سې په ذل خبرو نه څه جوړېږي गाड़ी के नाश्ते लेके तस्बीर वाला जिक्र कहो सुभान अल्लाह वया अस्तगफिरुल्लाह वया अल्लाह खुशहाली बस अल्लाह पर मामूली से खुशहाली नो करम बकाई दुनिया की मोहतम मोहताज है आखिरत के मोहताज है अल्लाह फरमाए लिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान कि दक आखिरत रज़ान तसुकरा मखकी की او دوی چې الله ما سره سدي کې زبتا ته درېږم مولا حساب کتاب وکړم بس دل الله دقه چې درا مخکې جنتان الله یو جنت نه برغ برغ جنتونه الله ورکړي په ډېر اسانه ګټلی شي جنت په ډېر اسانه ګټلی شي خو زما وروڼو په پښتنو خبره د بورې زوی څه خو ووایي کبر مه کوئ بس په تکبر الله خفه کړي دا بهتانونه په مسلمان لګول او دا غیبتونه د مسلمان کول په دې ډېر خفه کوي مسلمان سره حسد او کینه
او بل ته سپک کتل په دې الله خفه کېږي. دا مه کوئ او تکبر مه کوئ. مسلمان له ضرر مه ورکوئ. بس نور به سره خدای انشاءالله العزیز ګزاره کوي او خپل عمل کوئ. نور امید به ناامیدي به نه کوو، مایوسي به د خدای د رحمت نه کوو. زما به څه ګناه د خدای رحم هغې نه ډېر دی. زما به څه ګناه د خدای کرم د هغې نه ډېر دی. موږ د خدای بندګان یو، الله پیدا کړي یو. موږ دا سر چې ږدو دا بغیر د الله د ذات نه بل چاته نه لګو. موږ خدای ته سر ږدو، الله په دې خوشحاله. په یو سجده الله خوشحالېږي چې دا تندې څوک تا ته ویله که تندې راته ولګوه په خدای که ورته ولګي. مړ به مې کې خو دا پوزه به راته په ځمکه ونه لګو او څوک راته موږ خپل رب ته را تندې او پوزه لګو. په دې خوشحالېږي. بالکل به مایوسي نه کوو. دوه صفته به پیدا کړي ځان کې. یو د قیامت د ورځې داسې به ځان ازاد هم نه ګڼي، هغه یره به را مخکې کې. بل به د الله د رحم او د کرم امید لري. بس دا دوه خبرې، د الله د رحم امید، خوف او رجا ورته وایي. په دې به الله مهرباني کوي که خیر انشاءالله العزیز. ښه دا یو څو مړي شوي دي. یو پیرانو د کندي د رحیم شاه باچا خور وفات شوی دی. الله دې مغفرت نصیب کړي. زه بېګا تلم اسلام آباد ته، هلته مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب د مدرسې د سربندي و 11 بجې راغلی. الله دې مغفرت نصیب کړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د بامبوخیلو د ایاز وفات شوی، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. مردل آباد د نبي ګل مور وفات شوې ده، الله دې وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. 400 مسواکو بابا والا کور وفات شوې ده، الله دې غم وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د کوډاډن حافظ عزیر حافظ صاحب الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د مردل آباد د احسان مور وفات شوې ده، الله تعالی دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د عمرایت رور څوک نه جوړه دی؟ عمرایت نسیمه نسیم خو ډېر خالق دی یقینا. 2 اپریشن یې کړي دي. اوس اسلام دعا ورته وکړئ چې الله وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي، الله دې شفا ورکړي، الله دې وله روغ صحت ورکړي. او چې بیمار دی او بیماري د خدای په لاس کې ده، الله دې جوړ کړي. نور څونه بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي. بشیر جانه څوک دي؟ تا ته خپل مشکلات دي؟ مړه غمونه مه کوه، سړی ته په مشکلاتو څه کې که یو لترې مشکلات ولګه ټول به دی خوا الله وړې غورځولي. بشیر جان زموږ ډېر محترم دی، ډېر مکرم دی، معذوره دی، غریب. حقیقت دا دی نعتخوان دی د پیغمبر مبارک، معذوره دی، محتاجه دی، پوره محتاجه دی. ده ته هم دعا کوي چې الله مشکلات په خیر بدل کړي، الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي. او دې جمع کې چې څومره بیماران دي، موږ ته ډېرو خلکو ټلیفونونه کړي دي، ډېر خلک راته وایي موږ له دعا وغواړئ. بس موږ به دا وایو چې الله ته دغه خلک هم معلوم دي او د هغوی حاجتونه معلوم دي، الله دې وله پوره کړي. او څومره بیماران دي په دې مجلس کې، په کورونو کې، زنانو کې، الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. خدای موږ سره هېڅ څه نشته چې د قیامت پر ورځ موږ تا ته پیش کړو. موږ سره هېڅ عمل نشته. دا د دې ټولو خلکو مخکې زه یم او زما دا رونه، زما دا مقتدیان، زما دا شاګردان، زما دا دوستان دین د دې خبرې اقرار کوي چې خدایه موږ سره هېڅ نشته، موږ سره داسې څه نشته چې د قیامت پر ورځ هغه نیکي تله کې موږ واچوو. او ډېر کمزوري او دا هم د دې ټولو دوستانو چې څوک یې اوري دا موجود ناست دي، دا مو ایمان دی چې خدای ستا کرم ډېر زیات دی. موږ ریا نه کوو، موږ ریا نه کوو، خدای ستا کرم در سره زیات. خدای موږ سره د خپل عفو او د کرم معامله وکړي. الله زموږ ګناهونه په نیکو بدل کړي. موږ سره حساب مه کوه خدای. مفتو کې دې خدای پیدا کړي، مفتو کې دې مسلمانان جوړ کړي، مفتو کې مو خدای وبخه، مفتو کې مو بخه. زموږ مور پلار، زما مور او پلار ته هم دعا وکړي او خپلو ته هم وکړي. زما مور او پلار، زما ترور زما اوس شاګرد دی، زما خور وفات، تاسو کې هم بلا مړي شوي، الله دې ټول وبخي. زموږ د دعا محتاجه دي، الله دې وبخي، الله دې وبخي. ځان ته دعا کوي رونو خویندو رشته داران چې څومره دي، الله ته زموږ نه راضي شي. خدای د فتنو نه مو ساتي، د ناګهاني شړقونو نه خدای په عمل کې وساتي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب. بعض دوستانو بچي نشته، الله بچي ولا ورکړي. د چا نارینه اولاد نه، الله نارینه اولاد ولا ورکړي.
پروردګار ته زمونږ نه راضي څوک را سره مینه کوي محبت کوي ښېګړې کوي خدای هغوی لم بدلې ورکړي حجرونه وله ورکړي د بیت الله حجونو عمرو لم پروردګاره بوتلی کې او دلته زمونږ چې څومره دوستان لرې نه راځي په یو یو قدم اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي د دې محلې د دوستانو ته هم دعا وکړي دا ټول چې څومره د میلمنو خدمت کوي زمونږ سریر خان د اجرا دی کې میلمنو دا ګاډي ولاړې خدای دې ول ډېر خیرونه برکتونه خوشحالۍ نصیب کړي الله ته زمونږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته